که د چا مال او دولت په کار وي نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د عمل دی وکړي. یو صحابي رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله رسوله دنیا ما نه مخ اړولی دی او دنیا ما سره خبرې نه کوي او ما سره مال او دولت هېڅ هم ما سره نشته دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې ته د فرشتو هغه دعا نه وې. نو دې صحابي ورته وایي کومه دعا؟ بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه دعا وښودله. دې صحابي یو هفته عمل وکړو، یو هفته بعد رالی او پیغمبر علیه صلات وسلام ته فرمایي د الله رسوله ما سره مال او دولت دومره سوا دي چې زه اوس کم ځای کېدمه. نو که تاسو هم دغه عمل یو هفته وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به پیزا دا بدله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ده په باره د مال او دولت کې ده. بعضې خلک داسې لګیا وي چې یاره دنیا موږ له نیول نه راکوي. موږ خو ډېر هم موږ پیسې ولګوو نو بیا هم دا دنیا موږ له نیول دا نه راکوي. یو ځای کې موږ پیسې ولګوو او هغه څیز کې موږ الټه تاواني شو، یا موږ یو ځای کې پیسې ولګوو موږ خلک تاواني کړي، څوک راڅه فراډ وکړي، څوک رانه غلا وکړي. مطلب دا که نه چې زموږ کاروبار دا مخکې ځي نه. د ټولو مسایلو د حل دپاره نن ما ستاسو دپاره د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث راوړی دی او ډېر زیات ناشنا حدیث دی او د حدیث ته ویل کېږي تسبیح الملایکه مو ته ویل کېږي چې دا کم تسبیح زه تاسو ته وایم دا د فرشتو تسبیح هم دی. فرمایي چې یو صحابي راغلی د پیغمبر علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو د الله رسوله دنیا ما نه مخ اړولی دی، دنیا ما سره خبرې نه کوي، داسې ما رسه تسبیحات وښایه چې د هغې په وجه باندې زما رزق کې، زما مال کې، زما حال کې دا برکت پیدا شي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته دا وفرمایل چې تا ته د فرشتو تسبیحات یاد نه دي؟ فرشتې دا تسبیحات ته د دې په وجه باندې الله پاک هغوی مړی. نو که موږ او تاسو دغه وظیفه وایو نو انشاءالله العزیز د دې په وجه باندې به الله پاک زموږ په رزق کې، زموږ مال کې، حال کې، دولت کې، دکاندارۍ کې، کاروبار کې انشاءالله العزیز الله پاک ډېر زیات کاروبار واچوي. نو فرمایي چې کوم سړی د سهار مانځه نه مخکې چې کله موږ سنت وکړو او د سنت او د فرض منځ کې دا وظیفه موږ 100 پیرې وکړو انشاءالله العزیز داسې ځای نه به الله پاک موږ تاسو ته رزق راکړي چې پوره دنیا به تاسو ته حیرانوي. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي او کوم سړی چې په حدیث عمل کوي نو خامخا به اثر کوي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. نو دغه صحابي به هفته پس رالی او پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله رسوله ما سره مال او دولت دومره سیوا شو که نه زه اوس کوم ځای کې کېدمه. نو بیا ونه محترمو د سنبالولو چل نه وتلو. نو که تاسو هم دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز الله پاک ډېر زیات غیرتي ذات دی، زموږ او تاسو خبره به لازمي مني. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول دي مشکلات او پریشانۍ دا ختمې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.